بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ 32 اور 33 شمرا دا اردلیو چاگیش اللہ پاک دا فرمائل چھے دو اہل کتاب خو دا ارادہ لري چې الله تبارک و تعالی و نور په خپل خلو سره ختم کی او الله پاک انکار کوي دغه او الله پاک پورا کون کې ادا د خپل نور اگر چې په کافرانو باندې دا خبره شا نشنی او الله پاک هغه صفاتو والله چې خپل رسول هدایت او دین حق سره رواستول دې پارا چې کل ادیانو باندې اظهار او غلبه ورکی اسلام تا اگر چې مشرکان باندې دا خبره شنشنی۔ رمخبا ترجمه وارو اللہ پاک فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو، انا بے شک کثیرن دیر زیاد تعداد من الاحبار لأحبار چخا والرہبان او لرہبان چخا لیأکلون لامن زبر ضرور یأکلون خریے اموال الناس دی خلق وال مالونا بالباطل پا باطل سرا پا غلط سرا ویصدون او منکول کوی عن سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی للیاری چخا والذین اوہغ کسان یکنزون چه دو جمع کول کوی الذهب سرو زرو والفضة او سپینو زرو ولا ينفقون او نخرچ کول کوی ہا ددغو فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی پلیرشے فبشرهم فمنپس بشر زیر ورکا ہم دوتا بعذاب دے دا سے عذاب علیم چا خوشمن اور دردناک۔ دے اصلاح لفظی ترجمہ اس پہ سادہ بمحروارو اللہ پاک فرمائی اے ایمان والو، احبار اور رہبان دی یہود علماء اور دی عیسائیان علماء یا دی دو علماء و مشایخ شے اکثر دیر اغدی چی دی خلق والمالونا پا غلط طریقے سارا خوری اللہ پاک رلیاری چا منکوی او اغا کسان چی دو سرزر او سپینزر جمع کوی او اللہ پا لیرشے نخرچ کوی نو دا سی کسانو تا دی خوشمن او دی دردناک عذاب زیر ورک۔ اللہ تبارک و تعالی چکم دین اسلام انتخاب تسمور پارکڑا دا اللہ تبارک و تعالی خوشکڑے سوے دین دا نو دغ دین اسلام شے دائی و خوبی دا چے آ دے چا برائی دے چا مذمت بیانوی نو تر اغجی پوری چے چورا دا
کنیام د دو ښېګړه وه نو اسلام هغه ښېګړه بیا رد کوي نه، هغې بیان کوي چې داسې دا ښېګړه سته. لکه څرنګه الله تبارک وتعالی دغه فرمایي چې دین اسلام په دشمني شوه برابر میندوي یهود او نصارا. دو سره د اسلام دشمنان دي، خو اسلام ته غاړه ږدولو شوي بیا اکثر کسان یهودو چې عیسایان ډېر میندوي. نو دا خوبۍ عیسایانو شوه، نو لہذا الله تبارک وتعالی هغې ذکر وفرمایله. دغه آیت مبارک شه الله تبارک وتعالی دغه فرمایي چې کافرانو خو اهل کتابو خو که یهود دي او که نصارا دي له خپل علما له خپل مشایخو څخه یعنی خدای مقابل جوړ کړل، داسې انداز باندې چې دو به کوم حکم و بس هغه به اگر چې الله حکم هغې خلاف ولې نه. نو اهل ایمان ته الله تبارک وتعالی دا خطاب فرمایي چې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو. دا خبر اصل دغه دی باره کوي چې کله کله بعضې وخت داسې چې سړی کم فهمی وي، له سړی پوره مطالعه نه وي، له سړی مکمل علم نه وي ورته، بیا هغې شی ښه بد په یوې لښتې باندې ووایي. دې ته نه ګوري چې مطلب اگر چې ډېر کسان دغسې دي خو ځینې کسان داسې شته چې دا نه دي، خو هغې شی بیا هغه چې ګرم نه وي هغه پسې راولي. الله پاک اهل ایمان ته دغه فرمایي چې دا دي خندني، خو ان کثیرا من الاحبار والرهبان، بېشک دغه احبارو شی دغه رهبانو شی اکثر عادي دا کوم مخته کار روان ده د مال خراک او د الله پاک ر لارې څخه منې کول، نو اکثر احبار او د اکثر رهبان دا طریقه کار ده. اکثر شی اشاره ده چې اقل داسې کسان دي چې ادا کار نه کوي، یعنی لږ کې داسې کسان سته چې هغه نه باطل په طریقې سره مال خوري، نه الله تبارک وتعالی لرې شی منې کول کوي. لږ کې داسې کسان سته، ورنه میجارټي دا ده اکثر دا ده چې ادا کار کوي. نو اسلام خپل حسن اظهار وکړه چې واړه د واړې په یوې لښتې نه ووالل، بلکې اظهار وکړه چې اکثرو کسانو دا طریقه ده او لږ کې کسان لکه حضرت عبدالله بن سلام ده، حضرت کعب احبار ده او نور داسې علما ذکر راغلی د سیرت کتابو شی چې هغو باقاعده خبره ومنله چې واقعیتا دا کومه خبره ده دا واقعیتا نبی علیه السلام په باره شي ده. او حضرت عبدالله بن سلام خو چې چا مال نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت وکړی نو ایمان یې ورسره دستي راوړی، اگر چې کعب احبار به حضرت سیدنا عمر فاروق په زمانې باندې ایمان راوړی. نو اکثر الله تبارک وتعالی فرمایي د اکثر احبار او د اکثر رهبان طریقہ کار څه ده، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لام تاکید ده په باندې، او یأکلون اصلا مضارع چې هغه تجدد او استمرار باندې دلالت کوي، یعنی د یهود علما او د عیسایانو علما یا به الفاظ دیگر د دو علما چې کم ظاهر وکولو او دول هغه چې کم درویش و هغه دنیا څخه جان پټه کړی و. یہ دو سرو الله تبارک وتعالی فرمائی دو سرو تاکیدی خبره کوي چې دای دو عادت و دای دو دستور و دای دو طریقه و چې د خلکو مال به باطل سره به غلط باندې خوړلی همیشه. اوس عالمان فرمایي چې دا خوراک ذکر چون ولې ده، اگر چې دو به هغه مال په نور شیانو شي استعمالولی، چونکې یو سړی چې مال هغې اکثر حصہ په خوراک باندې هغې په انتظام شي، نو دې دپاره اکثر د خوراک ذکر کېږي، ورنه کوم غلط حساب غلط پیسې په کپړو استعمالیږي، په مځکې استعمالیږي، په کور ایجادات باندې استعمالیږي وغیره وغیره. اوس د خلکو مال باطل په طریقې سره اخیستل به دو چرنګ کول، یوه طریقه دا وه عالمان فرمایي چې دو به د چور یهودو سایډ
چې څوره عیسایان وو عیسایانو په سایډ باندې د دول هغه پادري د دول هغه علما د دول هغه درویش دوره قدر دو په ذهن باندې رسپاره وو چې دو به کومه خبره وکړه اگر چې تورات خلاف وه بیا به منله اگر چې انجیل خلاف وه بیا به منله دا تورات او د انجیل خلاف بدو ته پته لګېده یا به نه لګېده داسې خو نه و لکه چې قرآن مجید هر سړي په کور شي ده قرآن مجید هر سړي په جیب شي ده موبایل شي اوس خو مطلب ډیجیټل دور ده یو دور داسې و چې هغه به هر وخت کتاب ته سړی هغه و اوس دور دا ده چې دی ډیجیټل دور ده په موبایل باندې دی هر شی کولی شي نو هر کس په دسترس شي دا بالفرض زه دا تفسیر بیانامه سبا یو کس د سره چې کوم تفسیران پراته دي یا پکې کولی شي پکې کتلی شي چې آیا دا کم دا ما تفسیر وکړی بیان مې کړی دا د خلاف ته که د موافق ته کتلی شي پسې هلته دا شی نه و چې کومه خبره به ده وکړه بس هغه خبره به دو اخر حرف آخر ګڼله او هغو به بیا دې ته که دوره په باندې سپارو تر دې حد پورې چې علامہ پیر کرم شاه الازهري رحمت الله تعالی علیه خپل تفسیر شي لیکي چې دو چې کمې فرقې وي کیتھولک فرقې وال کم پادریانو هغه علماو هغه بچ کول د جنت ټیکټ به په پیسو باندې خرچولی جنت وال ټیکټ چې بس ته جنتي پیسې راکړه ته جنتي ته پیسې راکړه ته جنتي ته پیسې راکړه او د دو وال به چې کوم نایبانو هغه بچ کول د خلکو ګناهونه به معاف کول په جیش باندې په پیسو باندې غرض به وکړه پادري ته ورله زه جان صفا کول غواړم فیس ته که جمع که بس ته معاف سوې ته صفا سوې غلطې طریقې باندې په ناجایز په طریقې باندې به د خلکو وال مال خپل جان ته راړولی یوه طریقه دا وه دویمه طریقه عالمان فرمایي دا وه چې د تورات او د انجیل آب حکم بدلولی چې پیسې وال به و درهم او دینار وال به و چې کوم هغې موقع باندې سکه او دولت به و نو هغې په بدل باندې باید د شریعت وال احکام ورته بدل کړی سخت حکم به ورته نرم کړی نرم به بلکل ورته معافي کړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د رجم وال یوه مقدمه راله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل د تاسو په کتاب تورات شی د رجم کوم حکم ده نو زموږ په کتاب شی خو حکم دا ده چې هغه به مخ ورته ورکړي پخره به اسپاره کړي او بس دغه سزا ده نبی علیه السلام ورته فرمایل تورات شی دا نه ده کتاب ور واخلو تورات یې راوړی چې شمال تورات ویله چې کوم ځای رجم حکم دی ولاس دغسې پکښې شلی حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي د لاس پورته که دې لاندې حکم لیکلی ده نو که چېرې داسې سړی و چې هغه وسرسانی و ودانو پیسې وال و هغه به پیسې بدل کړې جان پر به حکم بدل کړی یو نامی ګرامی خاندان وال به و چې د ما په عزت باندې داغ لګېړي بیا به د هغه داغ بچ کولو لپاره بیا حکم په باندې بدل کړی دریم عالمان فرمای دریم دو طریقه کار داو چې رسول کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه و آله وسلم کم صفات تورات شراغلی و کم صفات په انجیل شراغلی و ظاهره خبره ده چې هغه صفات ته به وکتل چې سړی په باندې پوه نبی علیه الصلاۃ والسلام به فورا ایمان راړولی او بعضې وخت به ځینې کسان رالل بطور تجربې چې تورات دا نقشه لیکلې ده که چېرې دا نقشه یې پکښې خو زه یې منم که دا نقشه نه یې پکښې بیا زه یې نه منم بعضې وخت باقاعده جج کېدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تورات نقشه مطابق او عقیدن هغه نقشه بیا مې نه کړې بیا ایمان په باندې راوړی چې هغه قسمت شه ایمان و نو دو ډارېدل په دغه شي باندې چې که نیم د موږه صحیح نقشې صحیح علامات د عوامو ته ور وښول نو دا چې دا چوره ما سره پنډه کېږي دا ما خو ته یوجه کېږي دا ګیدرینګ ما سره وي نو دا خو ما چې لاړ سي ولې ځکه چې تر اوسه پورې خو یې سترګو ستوری زه وم
خدا لاړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زه به تنها پاتې سم نو محض خپل جان د خلکو په نظر شه مقبول جوړولو لپاره خپل ګیدرینګ لپاره خپل مجمع لپاره به غلط نبی علیه الصلاۃ والسلام تعبیرات هغې نقشو ته بیانولې او دې به بدل شوی بیا ځینې کسان داسې وو چې هغه به پیسې بیا اخیستلی سي څلورمه یوه معنی دا لیکلې ده چې بعضې وخت به یې واخیستلې ما چې په کار ده ما به ورچا واخیستلې یو عالم یو پادری یو شیخ یو درویش پیدا وال و هغه به چا واخیستی بیا به واپسي وال نه و دولت به و لیا به ښه الف به جیم چې څه شی به و نو څرنګه یو شی چې وخورې بیا دا شی واپس نه راځي الله تبارک وتعالی فرمایي دو چې بیا دا شی واخیستلی بیا به واپس نه ورکولی الله پاک په خپله باندې فرمایي چې یهود او نصاراو شي دا شی ډېر کسان داسې وو چې من ان تأمنه بقنطار یؤدیه الیک ځینې کسان داسې وو چې قنطار داسې به دې ډیګ ورکړیا بیا بیا یو په بل سپرې ورکړل هغه عقل کسان هغه لږکي کسان ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما اچھا یو دینار به ورکړی که هغه یو دینار به نه ورکولی چې په سر به نه وردرېدلی حضور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمت الله تعالی یو جدی پشتی نواب و یعنی یو عام کس نه و بلکې د نواب خاندان سره تعلق ساتلی نو دلته یو کس رالی وی دغسې مې قرضه ورکړې ده اوس یې نه راکوي اوس څه ورسره وکړمه نو ده ورته وفرمیل لږ کیوارو که زه راځم بیا کور ته لاړې بیا یوه کاپۍ راواخیستله او کاپۍ یې کس ته ورښکاره کړه ورته ویلی ما ور دغسې ته ګوره چې پیسې مې ورکړې دي اوس او اوس په باندې غلي دي بیا د قرآن مجید فرقان حمید دغه آیت مبارک ورته تیر کړی نو چې یو تفسیر یو معنی دا راغلی دا چې لا یاکلون اموال الناس بالباطل په غلطې طریقې سره یو دا ده که چې مطلب داسې ورکړي هبه یې کړي له خوښې ته به چخې ورکړي یو دا ده په فراډ په طریقې سره غلطې په طریقې سره په دوکې په ذریعې سره دی هغه شی واخلي نو الله تبارک وتعالی که یهود علما دي او که د عیسایانو پادران دي که په هغه باندې ظاهر د دول عالمان و او که هغه چې حکم بالکل ترک دنیا کړی و درویش و راهبان و الله پاک فرمائی تاکیدی یا بالفاظ دیگر قسمیه دا خبر کوي او دا کی چې دا دوول عادت دستور او طریقه وا چې د خلکو مال به باطل په طریقې سره خوړلی عالمان فرمائی دا خبره صرف دو پر تړلی نه ده چې دا صرف یهود علما پر تړلی ده لدا صرف عیسایان علماء پر تړلی یا دوول مشایخ یا دوول پیران یا دوول چې کوم ظاهر دي هغو پر تړلی ده بلکې د دین اسلام منونکو شی کنیم د یو کس چې الله تبارک وتعالی دته یو برخه ورکړي دی علم والا الله پاک برخه ورکړي دا د شیخیت والا د درویشي والا او دغه کار کوي دا دین خرچي مطلب ملم مسلک خرچي مطلب خلکو ته غلط علیه روشي خپل جنبه کوټه خپل بنگلا خپل بیلنس دې ته خیر غواړي خپل نظرانې ته خیر غواړي او دې پاره دې ته نه ګوري چې دا زه خلکو رهنما جوړ کړی ما زه به خلکو روغ رهنمایي کوم غلطه رهنمایي کوي نن د سره سا سبا د سره سا نن اخ سره سا سبا اخ سره سا او بدل شو اخلا پیسې دا صرف اخ سره نه ده بلکې دغه امت شیخ خو دغه باندې لازمه داری دغه ځکه چې هغه امت والو خو الله تبارک وتعالی بیان وکړی چې داسې کار دی کوی کولی چې داسې کار تاسو نه وکړو دغه امت والو چې داسې کوي بیا به شاته نصیحت کړي چې یاره بیا تاسو مه کوو امام خطیب تبریزی رحمت الله تعالی علیہ مشکات شریف یو حدیث مبارک نقل فرمائی چې باب الاعتصام بالکتاب والسنہ غالبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی په خلکو باندې یو زمانہ یو دور یو وخت په داسې راشي چې اسلام به صرف نوم پاتې شي لا یبقى من الاسلام الا اسمه
اسلام با صرف نم پاتسی ولا یبقا من القرآن الا رسمه، قرآن با صرف رسم پاتسی، عادت پا پاتسی، قرآن چوائی منشت با نکیڑی، صرف رسم با پاتسی۔ دریم شاہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائل مساجد خوب ډیر ستر اور ډیر عالیشان وی، ډیر با چک چک وی، خو له ہدایت چبا خالی وی، ہدایت سامان، ہدایت مذہب و طریقہ اغل تبا نہیں بخشے۔ چلرم نبی علیہ السلام ارشاد فرمائل پمزہ کے مخ باندې با بد چا بد علماء بد وی، علماء سوچ کمی تویسی، علماء تو ذکر اغلی دا اشر الناس چی مطلب خلق شے بد چا بد با عالمان وی، لدو چا با فتنے پورتا کیڑی یا دو طرف تا بور گرسی، ادغا سے علماء چی وی چی محض اخپل اغا غرض اغا پیسے اغا دولت اغی پارا نہ قرآن تا گوری، نہ حدیث تا گوری، نہ رب تا گوری، نہ رسول تا گوری، نہ آخرت تا گوری، کسا سراقی بدتر اغا علماء دی چی دے حاکم پا ارادی باندے قرآن تخت مشق جوڑ کی اور دے قرآن اغا سیاڑولو کوشش کری، حدیث اغا سیاڑولو کوشش کری، دا نوئی چی قرآن دغا سوائی مشت اغی مطابق عمل کول پکار دا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے مجھے بچ اور چخا وہ ساتھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے مجھے علماء سول صف چخا لبوین چخا آغا چخا اللہ پاک پٹے اولے دے ساتھی۔ نو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ دے دو علماء دے دو پادریانو یا دے دو مشایخ دو الکم راہبان ترک دنیا والو اغیش اکثر و کسانو حال داو چے اغو با دے خلق و مال باندے نظر و کوشش میں ادا کولیا چی کم از دا سے فراڈ، کم از دا سے دھوکا، کم از دا سے غلط حکمہ چی اغیب ذریعے سرار د جیب چال د چاہ دا شیعہ ما تریسی دی پر اب ہر با ہر طریقہ استعمال رب۔ اور دویم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دائی لیا بیا بلوا، یو خدا دا کہ چی انسان پخپل غلط باندے روانوی دا خسر دا پوری دا، یو دادا چی بل روغتا نپریر دی، بل سمیتا نپریر دی، دی اغو یہودو دی اغو نصاراو علماء پادریانو بل دویم غلط داوا چی پخپل خو حالانکہ دو تا شب بتاوا دا تورات شے کم نبی علیہ السلام آمد تذکرہ دا، صفات تذکرہ دا، صحابہ تذکرہ دا، دا وارد پش موجود دی، خودے چاہ باوجود دار دل پچش باندی چھ مڑ والی حساب کتاب مڑ رکھاتا، حالانکہ کچھرے دو داشیا منلے ویا دے دو وال عروج با نور چک سلے ہو بولے چھ نبی علیہ السلام پخپلا ماندی فرمائی تاما عمل یو گناہ دا اور اہل کتاب چھ عملو کی ایمان رڑی اول دو گناہ دا، لیب اللہ تبارک و تعالی عروج ور کڑے ہو، لیب اللہ تبارک و تعالی کمال ور کڑے ہو، ولی دا خوی تورات عالم دا، دا خوی انجیل عالم دا، اچھ قرآن عالم سی اسر بیاو دا دیر آلہ شان لری خودو اخپلا شیئن نمان لیا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او کچوک با اسلام طرف تا میلان لرلیا یا بچا اسلام پا بارش پشتنا وکڑا یا چا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بارش پشتنا وکڑا نو دو بے فوراً دے اگے والا حساب کتاب ختم کولے، یا خو بے اسلام پا بارش شبہات ورکو کول، اسلام پا بارش بے دو تا شک ورا چولیا، یا بے سرکار پا بارش انتہائی دیدہ دانستہ غلط بیانی کولا، حالانکہ اللہ پاک پخپل امان فرمائی یعرفونہو کما یعرفون ابناہم، نبی علیہ السلام دا سے پیزنی لکا چرنگا چی اخپل زوی پیزنی، اخپل زمن پیزنی، اخپل اولاد پیزنی، خود دے چاہ باوجود دیدہ دانستہ دو بے اللہ تبارک و تعالی لیار چخا اکل، اور درے میں بے اللہ تبارک و تعالی فرمائی والذین یکنزون الذہب والفدتا دائے بے لے بلا خندنی و انشاءاللہ عز و جل کا زمدل و صحت و سبب عرض کو کوشش کر